थैंक यू सो मच जी। मिट्टा खान साहब पश्तो में बात करना चाहते हैं, पश्तो में बात करेंगे। स्पीकर साहब तोर टोलो लमखा स्पीकर साहब د عثمان لالا زموږ د بلوچستان یو ډېر غمخواره لیډر و او دی پر هر الک پر هر کونډه رنډه باندې نظر وي او د علاقې لپاره یو ډېر اهم سړی و. الله د ده جنت فردوس په نصیب کړي او د ده دا کم برکات چې دي الله تعالی دې د ده پر بچیانو او د ده پر کورو باندې بیرته کښېږدي. جناب سپیکر نن سې کومه معامله سوې ده په بلوچستان اسمبلۍ کې که تا ته یاد وي پر 18 تاریخ باندې زموږ اپوزیشن زه ګیله کومه له قومي اسمبلۍ زه ګیله کومه له پنجاب له اسمبلۍ څخه څله چې دوی کوم رواج په قومي اسمبلۍ کې کښېښولی چې دوی کوم رواج په پنجاب اسمبلۍ کې کښېښولی نو دغه دوی ترقي یافته دوی تعلیم یافته د دوی کوم کار چې و دوی هغه نورو خلکو ته ور زده کوي. څله چې دغه اسمبلۍ دا خاص د بلوچستان اسمبلۍ د هغه اسمبلۍ وه چې دلته بلوچ او پښتون د دغو یو روایات وي د دغو یو نوم وي د دغو یو سیسټم وي. لیکن زه افسوس کوم چې نن دغه اپوزیشن عوام را لږلي دي دلته چې تاسې زموږ د حقوقو دعوه وکواسته حالانکه د دوی حقوق به دوی له دې کرسۍ څخه د خلکو حقوق راوړل خلکو ته به ورښول او نه پر روډ یا په چمن کې یا بوتلان څول یا ګملې څول یا د وزیر اعلی بېعزتي کول یا د پارلمنټرینو بېعزتي کول ډېره د افسوس خبره ده او زه د دوی ډېر مذمت د دې خبرې کوم چې دوی وکوله. سپیکر صاحب کم بجټ چې پیش شو د بلوچستان غا د بلوچستان بجټ د هغه بجټ نه دی په مخکې تاریخو کې دی پیښېدلی د هغه بجټ دی چې نن الحمدلله د بلوچستان هر ډپارټمنټ که د اپوزیشن دی که د حکومت دی دغه پوښتنه چا نه ده کړې چې دا د اپوزیشن ضلع ده دا د اپوزیشن ځای دی دلته بې نه ورکوې. الحمدلله د جام صاحب د ټیم د زه شکریا ادا کوم چې د پوره بلوچستان دا فرق نه و کولی چې دا خپل دی دا پردی دی. الحمدلله نن هغه حقوق چې د بلوچستان د هر د کونډې د رنډې دی هغه په هره ضلع کې که هغه د هیلث په مات کې دی که هغه د ایجوکیشن په مات کې دی که هغه ورور د لایفسټاک په مات کې دی په هر مات کې په هر ضلع کې د بلوچستان په ګوټ ګوټ کې هر سړي ته خپله حصه رسېدلې ده. دا ډېره د خوشحالۍ خبره ده. مخکې به څه کېدل چې کوم بجټ به جوړېدلی هغه به پر من مماني جوړېدلی چې کوم یار دوست و د هغه به زیاته بجټ و چېرې به تعلقاتي و د هغه به زیاته بجټ وي په چا په بینډي کې زیات تعلقات و د هغه به وروره د کور سکیمانو لوېدلي وو هغه سیسټمونه اوس بند شو هغه سیسټمونه ختم شو. نن هغه سیسټم دی چې د پوره بلوچستان د هر یوه سړي حقوق و هر سړي ته په هره ضلع کې په هره کونه کې و هر سړي ته رسېدلي دي. نو دا ډېره د خوشحالۍ خبره ده. څله که چیرې موږ سوچ وکړو موږ چې د عوام را لږلي یو موږ یې په دې وجه نه یې را لږلي چې تاسې اسمبلۍ له لاړ شئ خلک په لوټو په ډولیانو باندې ولاسته هغو دا راته ویلي دي چې موږ تاسې لږو تاسې موږ حقوق راوړاسته موږ چې راسو دلته کښېنستل موږ د عوام حقوق تر شا یې لکو. دوی په پښتو کې یو مثال دی یی د خپل ګونګ زوی په غږا باندې خپله مور په پلار پاږ چې دا دوی نن کوم بوتلان ویستل چې دوی کومې ګملې څولې د دوی په عملو موږ خبرې دوی شي دپاره ویستلې د هغو موږ ته پته ده چې تاسې د عوام دپاره کول که تاسې د ځان دپاره کول. نو لهذا زه دا وایم سپیکر صاحب چې زموږ د بلوچستانو خلکو ته زه دغه
یو عرض پیښوم چې ای د بلوچستان خلکو تاسې وګوراسته 80 کاله د اسمبلۍ راچلېدلې ده 100 کاله راچلېدلې ده د نن بجټ د بل اور بجټ او د دې اور بجټ د اسمان او د ځمکې فرق دی ولې فرق دی فرق یې دا دی چې په اول 2 کاله کې جام صاحب چې کم ایکسپیرینس وي تر هغه ډبل شوی الحمدلله نن چې کم بجټ راغلی دی یا کم بجټ تقسیم شوی دی دغه ماشاءالله دا به زه انشاءالله پوره پاکستان یاتوي کې خدای کول بلکې یو خبره بله ده سپیکر صاحب چې کوم زموږ په پیډل کې پیسې دي دا زموږ د پیډل پیسې دا هم نه وي چې خلک به لاړو هلته به چاله کشمش چاله بادام یوړو بیا به د خپل بجټ یو سکیم پکې واچولی لکه فقر یو فقرجان ځي یو فقر کوي چېرې ماته یو سوال راکړه دا زموږ اسمبلۍ خلک به تله دا له خپلو پیسو نه خبره وو نن په مرکزي حکومت کې بلوچستان چې کم سکیمات کمې پیسې دي هغه جام کمال الحمدلله پر ټکا ټکا حساب ورسره وکړي هغه روپۍ راړي چې نن د ژوب روډ هم په ډبلاږي نن د کراچۍ روډ هم په ډبلاږي سبا به د چمن روډ هم په ډبلاږي زموږ غټ غټ پروجیکټ نن په بلوچستان کې روان شو دا مخکې نه و دا پیسې چېرې وې دا خلکو ته پته نه وه الحمدلله د لیکه پړه وزیر اعلی دا پیدا ورسېدله چې نن الحمدلله د ټکې ټکې حساب وکړي خپل حقوق یې راړي الحمدلله څورې چې په بلوچستان کې غټ سکیمان روان دي دا به زایمه په ډېرو ځایو کې نه روان نو الحمدلله زموږ حقوق خدای پاک ښه پر ځای کو او ښه په طریقه باندې راغو او هیله لرمه چې جام صاحب وي او د ده ټیم وي انشاءالله که خدای کول مزید به هم بهتري پکې راځي او زه په خپله د پناس منیسټر سیکرټري او د دوی د ټیم چې دوی کوم پی ایچ ډي پي جوړه کړې وه او کوم سیسټم یې روان کړی و زه د دوی ډېر شکریا ادا کوم په ډېره ښه طریقه باندې یې کړی و نو زه دوی ته مبارکباد پیښوم او ستا ډېر شکریا ادا کوم چې تا ماته ټیم راکړې د خدای په امان السلام علیکم